कुरान करीम के अल्लाह ताला फरमाई कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। द आयत करीमा मकसद दा दिरुनो چې د तमाम बंदगानों ته अल्लाह ताला په دې آیت کریمه کې तमाम बंदगानों ته حکم کوي او تعلیم ورکوي। तमाम बंदगानों ته अल्लाह ताला باندې دا बंदگان ډیر محبوب دي او ډیر ورته ګران دي। الله تعالی فرمایي قل یا عبادی الذین اسرفوا، الله تعالی فرمایي زما دې بندگانو ته چاته ویا دې کې زما لک مقصود یو مقصودی خبره ده توجه کوي جی الله تعالی وایي چې زما دې بندگانو ته ویا هغه بندگان زما اسرفوا علی انفسهم اغي پسان باندې زیاتې کړې دي په ګناه سره، دې بندگانو پسان زیاتې کړې دي په ګناهونو سره۔ لا تقنطوا من رحمت الله، د الله د رحمت نه نا امید کیږئ مو۔ اوس دې کې توجه کوئ نو یو طرف ته دې بنده ګناه کړی ده سی کړی دي، بل طرف ته الله تعالی ورته کوم نسبت کوي او زما بنده بیا ور تسلی ورکوي چې نا امید کیږي د الله د رحمت نه مو۔ الله تعالی گناهونه تمام گناهونه بخون کې دي، دا خپل تفصیل دی وړاندې دې بل هیڅ ترجو توجه کوي۔ سورہ یاسین کې الله تعالی فرمایي یا حسرة علی العباد ما یأتیهم من رسول الا كانوا به یستهزئون، وی افسوس دی په دې تمامو بندگانو باندې هغه بندگان چې هغې ته هیڅ یو رسول نه دی راغلی مګر دوی ور پورې ملنډې کړي دي او استهزا یې کړې ده۔ څنګه چې د نیکو کې دا نسبت وي چې دا وړه نیکي ده او دا غټه نیکي ده، په دې ګناهونو کې هم د علما ناست دا نسبت شته چې دا ګناه صغیره ده او دا ګناه کبیره ده۔ عام ګناه که بنده وکړي نو هغه ګناهګار بنده ته بیا هم الله تعالی خپل بنده ویلی دی، چاته خپل بنده ویلی دی؟ ګناهګار ته۔ ای ورونو چاته بنده ویلی دی؟ خو چې کله دا بنده داسې ګناه وکړي چې د الله د یو پیغمبر په شان کې ملنډه وکړي او استهزا وکړي او توهین وکړي نو بیا دغه بنده ته الله تعالی خپل بنده نه دی ویلی، مطلقا یې ویلی دی یا حسرة علی العباد، افسوس دی په بندگانو باندې۔ کله چې دا ګناه د یو بنده عام ګناه وکړي ورونو تاسو ته زه دې ځای کې دا توهین رسالت د ګناه هغه لویوالی بیانوم چې دا د الله په نظر کې لویه ګناه ده، دا چې موږ ورته ګستاخ رسول ویو د ده ګناه او د عام بنده ګناه په منځ کې فرق قرآن بیانوي چې یو بنده عام ګناه وکړي بیا مو سره د الله دومره مینه او محبت وي چې دې ګناهګار بنده ته الله وي یا عبادي ای زما بندګانو، د الله په نظر کې دې بیا هم د الله بنده دی، خو چې کله دې بنده ګناه داسې ګناه وکړه چې د الله پیغمبر ته سپک وکتل، توهین رسالت یې وکړو، د الله د پیغمبر پورې یې ملنډې او استهزا وکړه نو الله ورته خپل بنده هم نه دی ویلی۔ الله تعالی فرمایي یا حسرة علی العباد، افسوس دی په داسې بندگانو باندې چې د الله د نبی په شان کې توهین او ګستاخي کوي۔ دا صرف دا دومره وضاحت او تفصیل ما را ډېره پاره وکړو چې دا مونږ د ګستاخي رسول په باره کې دا علما حضرات تاسو ته دومره سخت میسج درکوي نو د هغې وجه دا ده چې دا د الله په نظر کې ناقابل معافي ګناه ده۔ هره ګناه نه ته توبه وباسه الله به دې معاف کړي، خو که یو سړي د الله پیغمبر ته سپک وکتل او دې توبه وباسي آخرت کې معامله د الله سره ده چې الله یې معاف کوي او که نه معاف کوي خو مونږ به یې نه معاف کوو۔